اوس دې آیاتونو کې الله تعالی د حضرت عائشې رضی الله عنها د هغې هغه واقعه ذکر کوي د هجرت په شپږم کال باندې بنو مستلق چې کوم دی شوې ده او دې ته بنو مرصع ویلی شي دې جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې شریک او د ځان سره حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بولې وه چې کله دې د دغه جهاد نه واپس کېدل واپس یو ځای ته راورسېدل هلته کې پړاو واچو نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها دا د عمر نه کمه وه وجود یې هم داسې نری و وزن یې هم ډېر کم و نو د اوښ دپاره چې کوم کسان مقرر وو نو د دې دپاره یو کیجاوی جوړه کړې وه ډولۍ غونده کې د هغې نه به ګیر چاپېره څادرې ته ووې نو عایشه بیبي به هغې کې دننه ناسته وه نو کسان به رالل کیجاوی به یې کته کېښودله او په پرده کې به عایشه رضی الله عنها د هغې نه راکوزه شوله او آرام به یې وفرمایلو چې کوم ځای کې به د کوزېدو ځای و نو یو ځای د دې راورسېدل هلته کې پړاو واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټول ورسره وو عایشه بیبي د معمول مطابق راکوزه شوله او بیا د شپې ټیم و عایشه بیبي د قضای حاجت دپاره لاړله هلته د عایشې بیبي نه امیل چې کوم دی ورک شو نو عایشه بیبي په هغه امیل پسې ګرځېدله د شپې په ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې بس د دې ځای نه پاسئ چې مخې ته خپل سفر شروع په دې کیجاوه چې کوم کسان مقرر وو هغې کیجاوه اوچته کړله په اوښ باندې کېښودله خو دا پته ورته ونه لګېدله چې په دې کیجاوه کې عایشه بیبي موجود ده او که نه ده ځکه د عایشې بیبي وجود دا وړوکي وو نری وو وزن یې کم و نو هغې ته دا پته ونه لګېدله قافله لاړله او عایشه بیبي پاتې شوله چې کله واپس رالله ویې کتل قافله دې تلې ده عایشه بیبي رضی الله عنها هغې منډې وترړې ونه وهلې دا د عمر نه ډېره زیاته کمه وه خو الله تعالی ډېر زیات لوی فهم ډېر زیات هوښیارتیا ول الله تعالی ورکړې وه په ځان یې ساډوبي رانه وستله بلکې سوچ یې وکړو چې نبي علیه السلام ته کوم ځای کې پته ولګېدله چې عایشه بیبي نشته دی نو واپس په دې ځای نه راځي نو ځان یې مضبوط څادر ته وکړو او په اکه ځای باندې په کوم ځای چې قافلې فړو اچولي په اکه ځای باندې کېناسته دې له خوب ورغی چې خوب ورله ورغی اوده شوې ده نبی علیه السلام د دې قافلې نه وروستو حضرت صفوان رضی الله عنه مقرر کړی وو چې ته به د قافلې پسې وروستو راځې نو د قافلې نه چې کوم سامان پاتې شوي یا داسې څیز غورځېدلي هغه به رالی په خپل اوښ باندې به اچوي او قافلې ته به یې رارسوي نو حضرت صفوان رضی الله عنه را روان دی چې ویې کتل نو د بني آدم شکل یې په نظر شو او دا داسې د سحر د منځونو دا ټیم دی داسې لږه لږه رڼایي لګېدلې ده چې صفوان رضی الله عنه را نږدې شو ویې کتل نو حضرت عایشه رضی الله عنها د هغې د مخ مبارک نه په اوږدوالي باندې څادر لږ غوندې ښکته شوي دي نو حضرت صفوان رضی الله عنه دا وپېژندله چې دا خو زمونږ مور بیبي د حضرت عایشه رضی الله عنها ده نو ده د هغې په خوا کې انا لله و انا الیه راجعون دی په تیزه باندې ووې عایشه بیبي چې کله دا واورېدل سترګې وغړېدلې راپاسېده خپل ځان یې په پرده کې انور اعظم په پرده کې وه خو معمولي مخ مبارک یې ښکاره شوی صفوان رضی الله عنه د دې وجې نه پېژندله چې د پردې د حکم د راتلو نه مخکې په اوږدوالي باندې عایشه رضی الله عنها حضرت صفوان رضی الله عنه لیدلې وه نو دی وپېژندله نو هغه د خپل اوښ کېنو او په اوښ باندې عایشه بیبي کېناستله په پرده کې او د مهار ونیو اوښ د پیاده را روان شو عایشه بیبي په اوښ باندې ناسته داسې د غرمې دا ټیم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو په یو ځای کې پړاو اچولی و دوی ورته راورسېد په دغه قافله کې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې کوم دی دی هم موجود په دغه قافله ده چې ولیدل چې صفوان رضی الله عنها عایشه بیبي په اوښ باندې کېنولې ده او دواړه رالل نو بس ده خو موقع په لاس باندې ورلله حالان کې حال دا و چې عایشې بیبي او حضرت صفوان رضی الله عنه دواړو په خپل منځ کې د سره خبرې کړي نه بس حضرت صفوان رضی الله عنه صرف دا ویلي انا لله و انا الیه راجعون او په هغې باندې عایشه بیبي راویښه شوله او بیا په اوښ باندې کېناستله تر دغه ځای را رسېدو پورې یو قسمه خبر دې منځ کې نه ده خو منافقینو ته موقع په لاس باندې ورلله او عایشې بیبي پسې خبرې شروع شولې داسې وشو هغسې وشو ځان له بس خبرې شروع شولې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډېر زیات خفه و ډېر زیات غمجن او مسله دا وه چې په دې کې بعضې ساده لوح مسلمانان دا هم ملوث شو لکه حضرت حسان رضی الله عنه حضرت مصطح رضی الله عنه دغه رنګې په زنانو کې حضرت حمنا رضی الله عنها دا هم د دې په دې منافقینو په دې چال کې رالاله او د منافقینو دغه ډلې دا خبره مخې ته خورول شروع کړل او دا خبره ورځ تر ورځ چې کوم دی خورېدل یوې میاشته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ظالمانو چې څومره تکلیف رسولی دی دومره تکلیف نبی علیه السلام ته بل چا نه دی رسولی ولې په عزت یې د رسول الله مبارک حمله کړی او بیا داسې بیبي چې د نبی علیه السلام په بیانو کې د ټولو نه لویه عالمه او د نبی علیه السلام په ټولو کې
غیر اختیاري زیات محبت د حضرت عائشه رضی الله عنها سره. نبی اسلام ډیر زیات پریشان. یو میاشت پس بیا الله تعالی آیاتونه د حضرت عائشه بیبي په حق کې نازل کړل او د عائشه بیبي د براءت اعلان الله تعالی په خپل باندې وکړ. عائشه بیبي فرمایي چې زه کله دغه سفر نه واپس شوم نو زما د طبیعت ډیر زیات خراب شو او دا طبیعت مې په دې وجه باندې خراب شو چې د نبی علیه السلام کوم مهرباني و په ما باندې هغې کې کمی راغی. کمی داسې راغی چې نبی علیه السلام به کله کور ته نور کله راغی نو ما سره به کېناستو خبرې ترې به وکړو او د دې واقعې نه پس چې نبی علیه السلام به راغی کور ته نو ما ته به صرف دومره ووایي چې عایشې څنګه یې بس نورې خبرې به نبی علیه السلام ما سره نه کړي دي نه را سره کېناستلې. زما طبیعت ډېر زیات خراب شو په دې باندې چې نبی علیه السلام په دې مهربانۍ کې د ما سره کمی ولې راغلی. یو ورځ زه چې کوم دی دغه د مستح مور مستح دا را سره وه دې ته مې چې زه اودس ماتې له وځم ما سره لاړه شه دا زما سره ووتله دواړه روان یو بار صحرا طرف ته ځکه هغه وخت کې چې کوم دی کور کې سیسټم نه د قضای حاجت ټول خلک زنانه به هم بهر وتلې او نارینه به هم بهر وتل سارا ته دا را سره وه دا زمانه ما سره روانه وه په پړونو کې اخبارونه خطر را پرېوتله چې را پرېوتله د دې د خولې نه غیر اختیاري طور وختل چې مستح ته هلاک شي. ما ورته ویل چې بیبي دا تاسو وې عایشه بیبي فرمایي دا تا خو تا ډېره غلطه خبره وکړله خپل زوی ته یې خیرې وکړلې ما ته زویه بچیه تا ته پته نشته دی چې مستح ستا په باره کې څه قسمه خبرې خورې کړي دي پته یې کوم قسمه الزامونه لګولي نور الزام هم مستح رضی الله عنه لګولې هغه دغه ظالم رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول لګولې او ځان سره نور د منافقینو ډله تیاره کړې وه دی خو د هغې په هغه چال کې راغلي وه چې ځانه ما دا ټوله خبره وکړله زه هسې هم بیماره وم او چې دا خبره مې واورېده بیماري مې نور هم زیاته شوله. کور ته رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم د معمول مطابق راغی ما نه یې تپوس وکړو چې عایشې څنګه یې ما ورته ویل چې بس ښه یم ما ورته چې د الله پیغمبره زه پلار کره لاړه شم ما ته اجازت راکړو چې ولاړه شم زه پلار کره لاړم د دې خبرې د معلومولو دپاره چې ما ته ام مستح رضی الله عنه کومه خبره کړې ده نو دا صرف دې ته پته ده او که نورو خلکو ته هم پته ده. مور ته مې خبره وکړله چې مور دغه شانتې چل دی دا خلک خبرې کوي ما ته دا خبره را رسېدله چې دا خبره ریښه ده او که نه مور راته وایي چې دا خبره خو ریښه ده خو د خلکو خبرې مه اوره بس دا خو ستا په شانتې د ښځو پسې خلک خبرې کوي ته د خاوند ډېره زیاته خوښه یې او ډېر در باندې خفه کېږي نو خلک خو در باندې الزامونه تړي بس دې خبرو کې ګوتې مه وهه ما ورته څنګه په دې خبرو کې ګوتې نه وم دا د صبر کولو خبرې دي زه خاموش نشم کېناستلی ټوله شپه باندې الله تعالی ته وجړل دروازې به مې جړل د شپې به مې جړل او په پټه به مې هم جړل په ښکاره به مې هم جړل ډېره زیاته وي اخره کې راله مور ام خواله راله پلار راله ام خواله راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما سره کېناستل چې هسې نه د ډېر خفګان نه زړه وچ شو د دې وجې ما سره کېناستل دې کې مې کاته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې هغه راغی ما ته یې ویل چې عایشې عایشه رضی الله عنها چې کله کور ته راغله نو نبي علیه السلام کور ته راغی او په خپله کورنۍ کې دوه کسان حضرت علي رضی الله عنه او حضرت اسامه رضی الله عنه دا دواړه یې راوغوښتل دې سره یې مشوره وکړه چې څه کول پکار خلک خو لګیا دي موږ پسې خبرې کوي او خبره روز تر روز چې کوم دی شهرت مومي مشهورېږي څه کول پکار دي حضرت اسامه رضی الله عنه دا مشوره ورکړله چې د الله پیغمبره عایشه رضی الله عنها زما د حسن ظن مطابق دا پاکه ده او چېرته به د دې نه داسې کار نه وي صادر شي. حضرت علي رضی الله عنه د نبي علیه السلام دغه دپاره چې د دې دا غم لږ کم شي د دې دپاره نبي علیه السلام ته علي رضی الله عنه عرض وکړو چې یا رسول الله په تاسو باندې خو الله تعالی تنګسیا نه ده راوست نو که د خلکو د افواګانو د وجې ستا زړه مبارک د عایشې رضی الله عنها نه تنګ شوي وي نو خیر د نورې ښځې هم ډېر شي د بله ښځه ځان نه وکړه. نبي علیه السلام بیا حضرت بریره رضی الله عنها راوغوښتله دا د دې خادمه وه بریره رضی الله عنها چې راغله نو نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې عایشه رضی الله عنها څنګه ده دا خلک څه وي نو بریرې رضی الله عنها ته چې د الله پیغمبره عایشه رضی الله عنها ماشومه ده په هغې کې خو ما د غیبو خبرې نشم کولی ما څه نه دي لیدلې سوا د دې خبرې نه چې کله وړه واغږي نو کولپۍ باندې سر کې نه دي د وړوکوالي د وجې نه چې دومره ماشومه ده وړه واغږي کولپۍ باندې سر کې نه دي راشي وده شي نو چې رابېښه شي وړه بیزې خوړلي هغه دومره ماشومه ده هغه د دې خبرو نه ده. نبي علیه السلام دلته کې عایشه رضی الله عنها جاړي هلته کې نبي علیه السلام خفه دی نبي علیه السلام را روان شو د عایشه بیا کور عایشه بیبي جاړي مور ورته هم راله کېناسته پلار ورته هم کېناست یاسې نه د اړې وچ دې کې نبي علیه السلام را دننه شو او عایشه بیبي ما سره زما خاوند یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ما ته یې وی چې عایشې
خو تا دا کار نه کړی دی دا خلک په تا باندې الزام لګوي نو الله تعالی به ستا صفایي په وخت باندې زر چې کوم دی وکړي ستا صفایي به وشي خو چېرې څه لغزش ته نه شوي وي نو د الله تعالی نه په سجه باندې توبه وباسه الله تعالی معاف کوونکی زه ډېره زیاته غوسه شوم ولې چې سړي یو کار نه نو دته چې څوک معمولي غوندې خبرو کې دله بیا غوسه ورځي ما خپل پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې باباجي جواب ورکړه نبی علیه السلام له بیا عذر پیش کو چې زه جواب نشم ورکوي بیا یې مور ته ووایي چې مورې نبی علیه السلام له جواب ورک بیا هغې عذر وکړو چې زه نبی علیه السلام له جواب نشم ورکولی په خپله باندې را مخکې شو مجبورا په خپله مې جواب ورکړو هغه الفاظ د عایشې رضی الله عنها د احادیثو مبارکو کتابونو را نقل کړي دي الفاظ دا دي عایشې رضی الله عنها زه ور مخکې شوم وایي چې والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث په الله تعالی قسم چې په تحقیق سره ماته معلومه ده چې تاسو کومه خبره اورېدلې ده نبی علیه السلام ته تاسو کومه خبره اورېدلې ده حتی تر دې پورې استقر فی انفسکم تاسو دا خبره دومره اورېدلې ده چې دغه خبرې ستاسو په زړه کې قرار نیولې ده دا خبره ستاسو په زړه کې مضبوطه شوې ده ولئن قلت لكم کو چې زه ووایم تاسو ته چې انی بریئه بېشکه زه بری یم خو زه تاسو دا خبره وکړم چې زه د دې خبرې نه بری یم دا خبره دومره مضبوطه شوې ده ستاسو په زړونو کې چې والله یعلم الله تعالی ته پته لري چې زه بری یم والله یعلم انی بریئه بېشکه کو زه تاسو دا خبره وکړم چې زه د دې خبرې نه بری یم او بېشکه الله تعالی ته پته لري چې زه د دې خبرې نه بری یم کو دا خبره زه تاسو ته وکړم نو لا تصدقوني تاسو به د دې خبرې هرګز تصدیق ونه کوئ زه به تاسو ووایم چې زه د دې نه بری یم الله ته هم پته لري چې زه بری یم خو تاسو به د دې خبرې تصدیق ونه کوئ ځکه دا خبره ستاسو په دې زړونو کې دومره مضبوطه شوې ده بیا مې ورته وویل چې لئن اعترفتو کو چېرې ما اعتراف وکړو لکم تاسو ته بامر په دغه کار باندې اعتراف مې وکړو چې او دا کار مې کړی دی العیاذ بالله والله یعلم الله تعالی ته پته ده چې انی منه بریئه چې بېشکه زه د دې نه بری دی نه یم زه بری یم خو تاسو ته مې صرف اقرار وکړو ولا تصدقوني نو تاسو به خامخا چې کوم دی تصدیق د دې خبرې وکړئ چې بالکل دې رښتیا وایي یعنې که ما ووایي چې زه بری یم نو تاسو به تصدیق ونه کوئ دا خبره ستاسو منافقانو په زړونو کې دومره مضبوطه کړله او که ما ووایي چې ما اقرار وکړو اعتراف مې وکړو نو تاسو به زما تصدیق وکړئ چې بالکل دې رښتیا وایي والله په الله تعالی قسم لا اجد لي ولکم زه نه مومم د ځان دپاره او ستاسو دپاره یعنې زه په خپله معامله او ستاسو په دې معامله کې نه مومم مثلا سوا د یو مثال نه هغه مثال څه دی الا کما قال ابو یوسف لکه څنګه چې فرمایلی ابو یوسف او عایشه بیبي فرمایي چې په دغه ټایم کې ما د یوسف علیه السلام د پلار نوم هم نه راتلو د یعقوب علیه السلام ما ځکه وویل چې د یوسف علیه السلام څنګه پلار څنګه فرمایلي چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون چې بس صبر چې کوم دی دا ښکلی کار دی او دا ښه کار دی بس زه به هم صبر کوم مطلب یې دا و خو زه تاسو ته ډېر دلایل پیش کوم خو تاسو زما خبره نه منئ نو بس دغه خبره ده چې زه به ستاسو د خپلې معامله کې د یوسف علیه السلام د پلار هغه مثال ورکړم چې هغه ویلو چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون نو بس زه هم وایم چې صبر ښه کار دی نو او یې رامنډه مې کړله او په خپله بستره کې سملاستم او فرمایي چې ما خپل پلار ته وویل چې تاسو جواب ورکړئ بیا مې مور ته وویل چې تاسو جواب ورکړئ په دغه ټایم کې زما سترګو کې اوښکې مکمل ختمې شوي وي زما د سترګو نه نور اوښکې نه راوتلې په دې ټایم کې چې ما دا کوم جواب ورکړی دی نو داسې هوښیاران خلک داسې قسمه خبرې نشي کولی ځکه سړي باندې روب راځي او دا ډېره ماشومه وه عمر یې کم و په دغه ټایم کې یعنې پخه ښځه نه وه عمر یې کم و بیا هم داسې خبره وکړله عایشه بیبي زه په منډه لاړم او بستره کې سملاستم وي مونږ زما والد صاحب او زما مور او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې له پاسېدلي نه وو چې په نبي علیه السلام باندې د وحي کیفیت جاري شو په سخت ژمي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تندي مبارک باندې خواله راغله او چې خواله راغله آیاتونه نازل شو زما د براءت وی ما ته خدا پته نه وه وي دا مې یقین و چې الله تعالی به زما صفایي بیاني خو نبي علیه السلام ته به خوب کې راشي ځکه د پیغمبر خوب هم وخي چې عایشه بیبي صفا ده خو دا مې یقین نه و چې الله تعالی به زما په قرآن کې زما په براءت کې آیاتونه نازلي هغه بیا تر قیامته پورې خلک تلاوت وي ځکه ما خپل ځان د دې مرتبې نه ګڼو وي الله تعالی زما په حق کې چې کوم دی دا آیاتونه نازل کړي او نبی علیه السلام ما ته آواز وکړو چې ابشري یا عایشه تا ته زیری وي ای عایشه اما الله فقد ابرأک الله تعالی په تحقیق سره ستا د براءت اعلان وکړو چې دا خبره ما واورېدله وي مور راته وي چې پاسه ودرېږه او لاړه چې رسول الله مبارک ته حاضره شه وي ما ورته چې هېڅ چا ته نه حاضرېږم په ما باندې د هېڅ چا احسان نشته دی په ما باندې د یو رب احسان دی او د هغه شکر به ادا کوم چې هغه زما په حق کې آیاتونه نازل کړل
نور زه چاته پاسم نه او چاته چې کوم دی دغه نه کوم ما د یو الله تعالی احسان منم چې هغه الله احسان وکړو او زما هغه مې لرې کو. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ډېره زیاته خوشحاله شوم په دې باندې. دا واقعه د افق وه چې منافقینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکي بیبي باندې تهمت لګولی دي. بیا چې کوم دی آیاتونه نازل شول الله تعالی د هغې د براءت مکمل اعلان وکړو او عایشه رضی الله عنها هم خوشحاله شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خوشحاله شو.